نو زمونږ به 1500 روپۍ څنګه خپله کډه وساتو. ته یو کس یې چې په دې دوکاندارانو پسې راوځه دا یو شی وایي دا عمران خاني ده. څنګه عمران خاني ده چې شی په 200 روپیو په 400 روپیو ورکوي دا عمران خاني ده. دا دونه تپوس نشته. څوک چې راځي کور ته ځي 1500 روپۍ به دیاړي ګټي جوړه به په 1400 په 1400 روپۍ وړه دي. دغه حالت 2020 خو یوازې زموږ پاکستانو لپاره نه بلکې ټولې دنیا لپاره ډېر یو مصیبتي کال تیر شو. ډېر ستونزې وې، ډېر تکلیفونه خلکو ته د کرونا د وجې نه. عوام ورونو ته دا خواست دی چې حالات که هر څنګه وي او یا دغه یي نو موږ اصل کې خپله حوصله بېللې ده چې څه ټایم سړی حوصله وبېلي نو هغه ته که هغه حکومت نه خو ډېرې تمې دي او بیا خاص کر د وزیر اعلی نه د سوات د وزیر اعلی نه یو دا تمه ده چې دې څه کار دي 2021 کې په دې غریبانانو دې رحم وکړي. هر څه ورته داسې خېجولي دي د اسمان سره خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عوامي پیغام نیوز کتونکو ته موږ نن راغلي یو نشاط چوک ته. 2020 ختمېدو کې دی او نوی کال شروع کېدونکی دی. نو په دې هکله باندې موږ راوتي یو د عوامو نه دا رایې اخلو چې هغو باندې آیا دا زوړ کال 2020 څنګه تېر شو. په دې هکله د عوام څه وایي باندې تاسو موږ سره اوسئ. تاسو دا ووایئ چې دا 2020 تاسو باندې څنګه تېر شو. په دې هکله تاسو څه وایئ. 2020 خو یوازې زموږ پاکستانو لپاره نه بلکې ټولې دنیا لپاره ډېر یو مصیبتي کال تیر شو. ډېر ستونزې وې، ډېر تکلیفونه خلکو ته د کرونا د وجې نه. بیا که زموږ د پاکستان اوسنی معاشي حالاتو خبره وکړو نو یو طرف ته خو مونږ حکومت ته ډېر زیات مخالفت ورکوو دغه کوو خو یوازې هغه وجه نه ده. زمونږ خپل خرچې او زمونږ حالات دومره دغه شوي چې زمونږ مخکې کم په پیسو دغه خرچې او دغه وي هغه اوس مونږ ډبلې کړي نه بلکې تربلې کړي دي. مونږ د زرو څیز مونږ نه خوښوو هغه 4-5 هزارو والا اخلو. هم حقه پیسه ده، هم حقه ملک دی. زیاتر مونږ حکومت باندې تنقید کوو. ټیک شول حکومت هم مهنګایي څه حده پورې تللې ده خو زمونږ د عوامو چې کومې خرچې سیوا شوي دي لکه مخکې به زمونږ په 1000 روپو ګزاره به هم کوله ځان نه به د 1000 اوس هغه دغه مونږ ته مونږ په 10,000 باندې ریلیف که ورکړي او که ورنه کړي ځکه چې د مخکې نه د ډېرې زمانې د حده په پاکستان باندې د بهر کمې قرضې دي د هغې کم سود ورکړی کېږي چې عرب خواوشا د کال هغه سود ورکړی کېږي. بیا ورسره چې څنګه زمونږ انشاءالله امید هم شته دی څه حده پورې کال دوه کې به انشاءالله چې حالات څه نه څه ګزارې ته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورو اوسېدونکی یم مکان باغ نوم یې محمد عزیز دی. انشاءالله دا کوم 2020 چې و دا هم انشاءالله ډېر ښکلی کال و او دا 2021 که خیر سره سبا نه بل سبا انشاءالله چې دا به هم ښه ښکلی د الله په فضل او رحم سره انشاءالله چې ښه وي. څه امید ساتئ چې حکومت د عوامو له سره ریلیف ورکړي؟ انشاءالله وربکړي انشاءالله وربکړي. موږ توجه ساتو الله پاک مهربانه شي انشاءالله وربکړي. شوکت علي دی لنډیګز بنګلادیش سره تعلق ساتم. تېر شوی کال خو الحمدلله ښه دغه ښه ښکلی تېر شو او را روان انشاءالله تعالی الله نه امید ساتو چې ډېر زبردست به تېر شي د خیر سره. خو زما خپلو عوام ورونو ته دا خواست دی چې حالات که هر څنګه وي او یا دغه یي نو موږ اصل کې خپله حوصله بېللې ده چې څه ټایم سړی حوصله وبېلي نو هغه ته که هغه رزق هم مخامخ پروت وي خو لکه دغه نه وي نو انشاءالله تعالی الله نه امید ساتمه چې دا تیر شوی کال به د را روان کال نه هم ښایي انشاءالله تعالی الله نه امید وایي چې 2020 خو ډېر په دې غریبانانو باندې ډېر په سخته باندې تېر شو او د مهنګایي به کې روره طوفانونه او هر سړی به کې په جړای جړلو او مونږ اوس د الله نه یو دا دغه د تمه چې خدای پاک دې په مونږ باندې په خیر خیریت دا 2021 وباسي. کاروبارونه هر څه دي پی ټي آی د لاسه خراب دي او الله دې په دې ټولو غریبانانو باندې خپل رحم وکړي. حکومت نه خو ډېرې تمې دي او بیا خاص کر د وزیر اعلی نه د سوات د وزیر اعلی نه یو دا تمه ده چې دې څه کار دي 2021 کې په دې غریبانانو دې رحم وکړي. هر څه ورته داسې خېجولي دي د اسمان سره خبرې کوي. مهنګایي دومره حد ته ختلې ده. حکومت ته درخواست دی چې دا جوړ کړي. نو دا 2020 چې تیر شو دا خو هر څنګه چې و جو خلکو تسلیم کو. دا 2021 ته خدای په موږ باندې په خیر سره تیر کړي او چې زموږ د ټولو پکې خیر وي او نرخونه هم په خپل ځای ته راشي. خلک ډېر زیات دغه شوی دی مایوسه شوی دی او څوک چې راځي کور ته ځي 1500 روپۍ به دیاړي ګټي جوړه به په 1400 په 1400 روپۍ وړه دي. دغه حالت دی زموږ د ملک دی دغه حالت دی چې رور انګولې تپوس کې انګولې ته نشي وړی کور ته په 500 روپو کې ته څه وړې او چې راځي ضرور وایي پی ټي آی والے دي او جماعت اسلامي والے دي او نیشنلیان دي او
چې کومې پالټۍ والۍ د دې ټولو نه دا سرونه ووایي چې په دې ملک باندې د صرف یو کس راشي چې دا ماحول صحیح شي موږ خو دوغر کړو د بېنظیرې پالټۍ والا که راځي هغه خپلې خوري د زرداري هغه دغه نواز شریف هغه غرور هغه خوري نو موږ به څه کوو موږ به چا نه خورو او 2020 به موږ داسې تېر شو که نه چې دا ښځې هلن ساعت زموږ په دې کورونو کې ناستې دي کېدی شي چې سلاړي شي دغه زموږ سره دا موږ سره یې دا ښه کړي دي دا د دې خلکو په 800 روپۍ د وړو بوجۍ دوی چې دا سرکاري وړه دي په 850 روپۍ وړه دي هغه قسم په خدای چې په هغې کې 2 نیمې دړۍ چوکر خیږي نو هغه به څو کوي هغه کوالې 2 نیمې دړۍ چوکر دي په هغې کې دا مسلماني ده دا خو د کافرو نه بدتر دي د دونه دا سرونه وال پکار دي مونږ خو دې میلاو شو ورته د دو سره دې خدای پاک خو وکړي او که میلاو نه شو چې خدای پاک دې ښه تباه او برباد کړي دا څنګه چې دي زمونږ سره خو دغه نور مونږ څه نه شو ویلی بس په 2020 کې دغه دی چې په دغه لاکډاون و کرونا پکې راغی دغې زمونږ حالات خراب کړو او دغه ګر ضروره کارونه مارونه نشته اوس هسې ناست شو حکومت په دې دکاندارانو پسې راوځه دا یو شی وایي دا عمران خاني ده څنګه عمران خاني ده چې شی په 200 روپیو په 400 روپیو ورکوي دا عمران خاني ده حکومت غروره دلته کې په دې شګۍ باندې دغه دی 14 ورځې 14 ورځې هغه دغه یې ولګو اے سی لګېدلی دی چې ما هر څه ورکړي په شګۍ کې چا یې ورکړي خپلو کسانو له به یې ورکړي چې کوم په دفتر کې ورسره د شګۍ د طرفه به نور خو قسم په خدای به موږ پسې کوڅې بندې کړي موږ د روپۍ څه نه دي لیدلي الرحمن الرحیم 2020 داسې تېر شو چې کرونا وایرس پکې راغی کاروبارونه یې خراب کړو ډېر زیات نو حکومت له پکار دی چې په هغې کې څه عوام له ریلیف ورکړي دو د دې هېڅ هم ونه کړو دوی صرف خپل کسان له هر څه ورکړو او غریبانان یې داسې پرېښودو اوس حکومت له پکار دی چې 2021 را روان دی په دې کې ښه خپل عوام له ریلیف ورکړي او انشاءالله چې دو کارونه ښه کوي نو موږ به بیا هر څه ورکوو اوس دا چل کوي نو بیا به دو آینده حکومت د دو ختم دی لکه هېڅ هم نشته دې نه خو نواز شریف په دې ښه و چې هر څه حکومت کې ارزاني م وه اوړه چې دی په 750 راشه اوس په 1400-1500 دي د دې لپاره چې دی دوی له پکار دی چې دو عوام دپاره لکه لږ ډېر څه دغه ورکړي